السلام علیکم ورحمت الله. په قائد محترم باندې خو اف آی آر کړی دی او صداغي خلاف اکشن اغسته شوی دی او عدالت ته طلب کړی دی. نو د بلوچستان نه خو ویل کېږي چې را پوره بلوچستان به د مولانا صاحب خواله او د هغه سره په عدالت ته ځي د خیره سره. نو ان شاء الله زموږ د خیبر پښتونخوا نه به هم د قائد محترم سره کلک پکلک کارکونان ولاړی او یو نه ټول به ورسه ځي د خیره سره. راشد سومرو صاحب خو 30 لاک کارکونان یاد کړي دي، خو زه هم چې د 50 لاک نه زیات کارکونان به ځي د خیره سره او چې مولانا صاحب عدالت ته رسي نو سړکونه به دومره بند دي چې وایي یو میاشت به پکې ولګي. نو لہذا دومره خبره کوو چې د مولانا صاحب د قصې نه به خلاص شي. دا څه وړه خبره نه ده او مولانا وړوکی سړی نه دی، د 50 سالو نه کلونو نه په سیاست کې دی او هغې تجربه دومره ده چې هغه عمره ستاسو عمرونه هم نه دي. لہذا مولانا صاحب مه چیړئ، د هغې ابابیل مه چیړئ، دغه ډېر خطرناک ابابیل دي. ګورئ قصه به ورته ورانه کړي نو ځان به هم پرې خراب کوي او نور قصه به هم خرابه کوي. لہذا شرافت سے رہو، شرافت سے رہیں گے. بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہے.